السلام علیکم خاجي نن چې کوم ټاپک دی کنه هغه د ایر پیسج وی او د هغې سره ریلیټډ ټاپک لنګس لاست ټاپک کې چې کومه مونږه ساه را روانه کړې وه او د انوایرمنټ نه مونږ کومه ساه واخیسته مونږ وایي چې یاره دا په دې لارو باندې چې دی نو ځي او د دې لارو نه به تېرېږي او په دې لارو باندې به د ده سره چې دی نو څه ناڅه کارونه کېږي صفایي به یې کېږي ګندګي به ترې لرې کېږي او هغه به بیا چې دی نو د نوز نه د پیرنس نه د لیرنس نه د ټریکیا نه د برونکای نه برونکیولز نه به تیریږي او چېرته به رسي لنګس ته به چې دی نو رسي نو نن به هغه ټاپک وایو دا ساه چې مونږ کوم ځای ته را رسولې وه او دا په کوم ځای کې اوس ده نو دغه ځای به ډسکس کوو چې کله دا د لنګس ته راورسي نو څه چل به چې دی نو کېږي او دا آیا دا لنګس چې کوم دی نو دا اخره څه څیز دی صحیح ده دلته خو ما نن لیکل نه دي کړي بیکاز نن د لیکلو ضرورت نشته نن چې دی نو کم ضرورت دی هغه د پوهېدلی دی چې آیا ته په یو شیز باندې چې دی نو پوه شي صحیح ده ګوره مونږ وایو که نه لنګز دی ټیک ده مونږ یو ټاپک ډسکس کو چې په هغې کې مونږ څه وویلې مونږ یو پروسس ډسکس کو هغه پروسس څو چې مونږ سره به دا قصه د کم ځای نه سټارټ کېږي د نوز نه پس په ځي چېرته پیرنس ته بیا لیرنس ته بیا ټریکیا ته بیا برونکای ته بیا برونکیولز ته او بیا به چېرته ځي الویولای ته دا یو پروسس مونږ چې دی نو ډسکس کو اوس چې کوم پاتې شو په دې کې یو لنګز نو هغه لنګز چې کوم دی که نه ګوره سمپل الفاظو کې دا دی که نه چې لنګز مونږ سره هغه یو ارګن دی هغه ارګن ټیک ده هغه آله ده هغه یو مشین دی چې په هغې کې به څه کېږي ګیس ایکسچینج به کېږي صحیح ده ګیس ایکسچینج به کېږي څنګه به ګیس ایکسچینج کېږي ګوره لیټس سي دا چې دی نو مونږ سره لنګز دی زما ډایګرامز چې دی نو ډېر ښه نه دي خو دا چې وي خپله غلطي چې دی نو منل پکاري او خپل ماشاءالله ښه جوړ شو داسې جوړېږي نه نور کله ښه نو که وګورئ نو مونږ سره دوه لنګز چې دی نو موجود دي څو لنګز موجود دي زمونږ په باډي کې 2 لنګز دي ټیک ده دا دوه خبرې یاد ساته یو د ویلې کېږي رایټ لنګ یو د ویلې کېږي لیفټ لنګ صحیح ده دوه لنګز دي چې کله ته ساه واخلې نو دا ساه چې کله د ټریک او د برونکای نه ډیوایډ شي نو یو به رایټ لنګ ته لاړ شي یو به لیفټ لنګ ته چې دی نو لاړ شي اوس دې باندې به خبرې کوو اوس ګوره دا یاد ساته پر رایټ لنګ کې چې کوم ډیویژن دی دا رایټ لنګ او لیفټ لنګ بیا ډیوایډ شوي دي څنګه ډیوایډ شوي دي دغې باندې خبرې کوو او د دې هم ډیویژن شوي دي ډیوایډ شوي دي په څه کې په چیمبرو کې په لوبس کې څنګه که ته وګورې نو په دې کې به تا سره داسې 3 لوبس وي او په دې یو کې به تا سره داسې 2 لوبس وي مطلب څه دی د خبرې مطلب د دې خبرې دا دی چې په دې کې به 3 خانې وي او په دې بل کې به 2 خانې وي په خبره ورسېدې او کو نه رسېدې نو مطلب دا چې لنګ مونږ سره هغه ریسپریټري ارګن دی چې په دې کې به ګیس ایکسچینج کېږي ګیس ایکسچینج چې کله په دې کې کېږي نو د دې نه مخکې به مونږ دا وپېژنو چې آیا څومره لنګز چې دی نو موجود دي نو 2 لنګز موجود دي 2 لنګزو کې چې دی نو دا بیا ډیوایډ شوي دي رایټ لنګ چې دی نو 3 لوبس ته ډیوایډ شوي دي او لیفټ لنګ چې دی دا 2 لوبس ته چې دی نو ډیوایډ شوي دي اوس دې ځای کې به خبره لږ غوندې کې د دې چې دی نو د الویولای او د دې ریلیټډ هم کوو خو لومبې لږ د دې سټرکچر ډسکس کوو چې آیا دې کې سټرکچرلی نوټ چې دی نو څه پرزنټ دي ګوره که مونږ ووایو که نه نو پرون مونږ دا خبره کړې وه چې په دې کې چې دی نو داسې دا هغه رنګز لایک سټرکچر دی په دې کې صحیح ده دا رنګ لایک سټرکچر د څه د پاسه چې دی نو پرزنټ دی دا جي مونږ سره پرزنټ دی د ټریکیا د پاسه صحیح ده دا ما سره څه دي دا 2 پایپونه دا ما سره دي برونکای صحیح ده یو لیفټ برونکای یو رایټ برونکای بیا په دې کې دننه به تا سره څه پرزنټ وي داسې الویولای به پرزنټ وي صحیح ده څه به پرزنټ وي په دې کې الویولایز به پرزنټ وي او د دې الویولای به چې دی نو څه کاري د دې الویولای به کاري ګیس ایکسچینج کول صحیح ده ښه جي دا خو د دې دننه خبرې شوې اوس په چې دی نو د دې یو بل چې دی نو یو دغه ته چې دی نو راشو دا بوک راک
د دې به چې دی نو مونږ یو بل ډسکشن ته چې دی نو راځو ویزرل پلورا او پیرایټل پلورا. د دې نه به چې دی نو مونږ سره یو 2 لیئرز هم راته وي. ستاسو په دې بک کې چې دی نو د دې ډسکشن چې دی نو هم شوی دی. زه تاسو ته د دې هغه ډایګرام چې دی نو ښیم که دې کې وي اله ښه نشته دی. ګوره ویزرل پلورا او پیرایټل پلورا چې دی نو څه ته ویل کېږي. ګوره د دې نه چې دی نو داسې 2 لیئرز راته وشوي دي. داسې یو لیر به داسې راته وشوي ټیک ده. دې سره به نږدې وي داسې صحیح ده. دا یو لیر شو او یو لیر به د دې د پاسه داسې راته وشوي داسې صحیح ده. یو به ویزرل پلورا وي او یو به پیرایټل پلورا وي. اوس کم یو ته ویزرل پلورا ویل کېږي او کم یو ته پیرایټل ویل کېږي. دا به درته زه ووایم. اوس راځه ستا دا 2 لیئرز پرزنټ شو. اوس په د دې مونږ لږ غونډه کې چې دی نو دا سټرکچر نور هم ډیفاین کو چې که آیا ته وایې که نه چې لنګز دی لنګز نو ته به دا ډیفاین کې څنګه ته به سمپل ووایې چې لنګز ما سره څه شیز دی یو ریسپیریټري آرګن دی ټیک ده. ریسپیریټري آرګن دی چې په هغې کې ما سره څه پرزنټ دي الویولای پکې پرزنټ دی او دغه الویولای په چرته کې پرزنټ دي په لنګز کې انساید د لنګز پرزنټ دی. او چې کله دا انساید د لنګز پرزنټ دی نو د دې کې به څه چل کېږي ګیس ایکسچینج به کېږي ټیک ده. دا خبره کلیر شوه. اوس به ته څه ووایې چې لنګ چې دی که نه لنګز د دې نه څه کورینګ راتاو شوی دی کورینګ څه مطلب دی چې د دې نه به داسې کورونه تاو شوي وي. نو ته به څه ووایې چې لنګ is present in chest cavity صحیح ده. chest cavity په دې پوهیږم 2 layers کم لیئرز دي یو ویزرل پلورا او بل پیرایډل پلورا. په دې اوس ځان پوهېږه. ته به ډیفینیشن د لنګ چې دی نو څنګه کې ته به ووایې چې څه لنګ مونږ سره یو ریسپیریټري آرګن دی چې په هغې کې چې دی نو ما سره الویولای پرزنټ دي. دا الویولای انساید د لنګز پرزنټ دی او دا لنګز چې دی ما سره څه کوي دا لنګز کې چې دا کوم الویولای پرزنټ دي دا ما سره ګیس ایکسچینج کوي. دا ګیس ایکسچینج به چې دی نو چې کله کېږي دې ته به بعد کې ډسکشن له راځو. اول به ته وپېژنې چې یاره لنګ چې دی نو دا جوړ شوی کم ځای کې دی کم ځای پرزنټ دی. نو دا ایریا نه دی دا ایریا دې ته څه ویلې کېږي دې ته چیسټ کیویټي ویلې کېږي. دا لنګ چې دی دا ما سره په کم ځای کې دی دا ما سره پرزنټ دی په چیسټ کیویټیز کې او د ده نه چې دی نو یو ویزرل پلورا او دویمه دی نه پیرایټل پلورا چې دی نو موجود ده. نو دا ما سره ستا یو څه شوه دا یو ویزرل پلورا شوه صحیح ده او یو ما سره ستا پیرایټل پلورا شوه. په خبره ورسېدې او کو نه رسېدې. اوس دا یاد ساته چې د دې چې دا کم مینځ کې دا ایریا ده د یو لیر او د بل لیر په مینځ کې چې کومه ایریا وي ته به څه ویل کېږي پیرایټل کیویټي صحیح ده. او په دقې کې به ما سره یو خاص ټایپ اف داسې فلویډ پرزنټ یا څه به وي پکې فلویډ به یا ته به څه ویل کېږي ویزرل فلویډز یا پیرایټل فلویډز. په خبره ورسېدې او کو نه رسېدې نو دې ته هغه سټرکچر ویلې کېږي. اوس یو بل سټرکچر پاتې شو. د دې ټولو کار څه دی د دې ویزرل پلورا او د دې پیرایټل پلورا کار څه دی د دې دا کار دی که نه چې دا به تا سره فریکشن کموي. فریکشن به څه کوي کموي به. فریکشن څه مطلب دی زه ساه واخلم که نه نو دا کولاویږي چې کله دا کولاویږي نو ما سره چیسټ کیویټي پرزنټ ده تورکس پرزنټ دی ریبس پرزنټ دی اډوکي پرزنټ دي که نه. نو چې کله زه ساه اخلم نو دا لنګز به بیا هغې سره لګېدل داسې به لګېدل نو دا به خرابېدل. اوس د دې د خرابېدو د دې بچ کېدو د وجې به چې دی نو زه څه چل کوم دغه ځای کې به تا سره دا فلویډ پرزنټ دی او دا لیر پرزنټ دی چې که لیټ سې دا لنګ چې دی نو زه ساه اخلم او دا چې دی نو کولاویږي نو دا دې سره چې رب کېږي نه چې خرابېږي نه نو دا چا کار شو دا د دې ټولو لیر چې دی نو تا سره کار شو. اوس پاتې شو دا خو د سایډونو خبره چې سایډونو ته به دې څنګه بچ کېږي. نو که لاندې ته وګورې که نه نو د ده نه به تا سره یو بل داسې یو مسکولر لیر یې داسې دې ته به څه ویلې کېږي دې ته ډایفرام ویلې کېږي ټیک ده. د دې ډایفرام څه کار دی چې دا ډایفرام به تا سره څه کوي دې به ډیوایډ کوي
یا به سپریټ کوي. څه مطلب به سپریټ کوي؟ سپریټ مطلب دا کنه چې د دې به سپریشن کوي د لنګز او د جی آی ټي چې کوم ګیسټرو انټسټینل سیستم دی او ریسپیریټری سیستم دی، دا دواړه به بیا لای. مطلب څه چې زه ساه واخلم نو دې ځای کې لکه سایډونو ته خو دا پلورل لیئرز او ویزرل لیئرز پریزنټ شو کنه، نو لاندې به څه پریزنټ دي کې به ډایفرام پریزنټ دي، دلته به یو مسل پریزنټ په دې ایریا د دې لنګز بالکل لاندې. نو دا به تاسو سره څه کار کوي؟ دا به تاسو سره دا کار کوي چې آیا جی آی ټي چې دا یا دا لنګز چې دي دا د بیل شي د سنه د سټمک نه او د لارج انټسټین او د سمال انټسټین نه. نو د دغه د ډایفرام چې دی نو تاسو سره څه کار شو؟ دغه کار شو. اوس په لږ غونډه کې چې دی نو څه ترا شو؟ الویولای ته الویولای. اوس پکې څه پاتې شو؟ الویولای. الویولای څه شي دی؟ دا به مونږ خیر مخکې وایو، میکانیزم اف بریثینګ به چې دی نو وایو. الویولای چې دی دا ما سره سیک لایک سټرکچر دی، سیک لایک سټرکچر، او په دې کې به اصل کې تاسو سره څه کېږي؟ ګیس ایکسچینج وکیږي. ولې به په دې کې ګیس ایکسچینج کېږي؟ ډیفاین کوم ده. لیټ سے تاسو کنسیډر کړئ چې دا ما سره څه دی؟ الویولای ده. ټیک ده. دې الویولای پسې شاته چې دی نو څه پریزنټ یې داسې کیپیلریز پریزنټ دي. کیپیلریز څه ته ویل کېږي؟ واړه واړه رګونه. په دې کیپیلریز کې به تاسو سره څه کېږي چې دلته ما سره څه پریزنټ دي؟ اکسیجن پریزنټ دی که نه؟ نو دا اکسیجن به چېرته ځي؟ دا به دې کیپیلریز ته ځي، او په دې کیپیلریز کې د ټیشوز نه او د سل نه څه راغلي دي؟ کاربن ډای اکساید. نو دا کاربن ډای اکساید به چېرته راشي؟ دا به دې الویولای ته راځي. مطلب الویولای به ول اکسیجن ورکوي او اخلي به دې څه؟ کاربن ډای اکساید. چې زه کله ساه والم نو اکسیجن به ورشي، او چې کله ساه را بهر کړم نو چې کوم الویولای نه دلته اکسیجن الویولای ته کاربن ډای اکساید راغلی ابه څه شي؟ ابه بهر شي. اوس دې کې چې دی نو پاتې شو میکانیزم اف بریثینګ. آیا میکانیزم اف بریثینګ څه ته ویل کېږي؟ انسپایریشن، ایکسپایریشن، انهیلیشن، ایکسهیلیشن. څومره زمونږ لنګس چې دی نو کیپاسټي ده، څومره لنګس چې دی نو هغه تا سره دغه کولی شي، مطلب د هغه څومره ایریا چې دی نو کور کولی شي، څومره لنګ چې دی هغه تا سره څه کولی شي، څومره هوا اخیستی شي په ایټ ا ټایم باندې. دا ټولې خبرې به په نیکسټ لیکچر کې ډسکس کوو. اوس که زه ووایم که نه نو ته به یو لنګ کتاب تا ته چې دی نو چېرته په لنګس باندې چې دی نو کوېسچن راغی نو ته به دا ډیفاین کې څنګه. نو سمپل د دې د ډیفینیشن اسانه طریقه ده. دې خوا ګورې ته به خو ښکلي ولیکې چې لنګز لنګز به ولیکې او وبه لیکې چې څه؟ ټو لنګز آر پریزنټ. ټو لنګز آر پریزنټ. زه شارټ لیکم. ٹھیک ده. رائٹ لنګ، رائٹ اینڈ لیفٹ. رائٹ کې به ما سره چې دی نو 3 لوبز دي، لیفٹ کې به ما سره 2 لوبز دي. بیا به ته څه ولیکې چې ګیس ایکسچینج اکر چرته کې په لنګس کې. بیا به څه ولیکې؟ بیا به ولیکې چې یاره جی سټرکچر نوی یو هیډینګ به ورکې، داسې ښکلې غوندې کې هیډینګ به ورکې. سټرکچر چې ولیکې که نه نو سټرکچر کې به ته څه ولیکې چې یاره جی لنګس چې دي که نه لنګز دا کور شوي دي فرام right and left side. صحیح ده. اوس ګوره دې خوا راځو. رائټ اینڈ لیفٹ سایډ ته کور شوي دي که نه؟ چا کور کړي دي؟ ویزرل پلورا اینڈ پیرایټل پلورا کور کړي دي. صحیح ده. د دې په مینس کې چې کم ګیپ دی د دې ویزرل پلورا او پیرایټل پلورا دې ته څه ویل کېږي؟ پیرایټل کیویټي. او د دې ګیپ په مینس کې چې کم فلویډ پریزنټ دی هغې ته څه ویل کېږي؟ ویزرل فلویډ یا پیرایټل فلویډ. صحیح ده. په پلورل کیویټي کې دی نو پلورل فلویډ. صحیح ده. دې ځای پورې خبره ختمه شوه. بیا به څه ووایم چې diaphragm is present. Diaphragm is present چرته کې below
بیلو کم ځای کې د کار څه دی ډیوایډ یا سوري سیپریټ ریسپیریټری سیسټم اینڈ جی آی ټي صحیح ده دې ځای پورې د خبره وکړه بیا به څه ته راشي بیا به ته راشي دې ته چې یاره جي سټرکچر خدا شو ته لیټ سي تا نه پکې میکانیزم آف بریتنګ کېږي نو دا ته خبر هلته هم لیکلی شي که نه دلته کېږي نو هم ټیک ده ته به څه ووایې چې یاره جي structure is defined as like this او بیا به ته څه راشي بیا به لږ غوندې کې فنکشن ته راشي چې یاره the function of gas exchange is the function of lungs is gas exchange. Now where is the gas exchange occur? So the gas exchange occur in the alveoli. What is alveoli? So alveoli is a sac-like structure where capillaries are present, and capillaries will take the oxygen from alveoli. Asal ki da take na de, that diffuse de. The oxygen will diffuse towards the alveoli and carbon dioxide will diffuse towards the alveoli. نو تاسو را به دا خبره چې دی نو کلیر شي نو ته بس وکړې چې یاره جي alveoli is a sac-like structure where the gas exchange occur. Now how the gas exchange occur in the alveoli? So the alveoli when we inhale یا مونږ چې دی inspiration وکړو when we inspire the alveoli is full of oxygen so the oxygen will diffusion به وشي oxygen will diffuse towards the چرته بزي capillaries ته بلاړ شي capillaries ته and the CO2 present in the capillaries will diffuse towards the alveoli and we will exhale the air so the carbon dioxide will also exhale from the body. دا دغه شان د تاسو سره چې دی نو د دې دا lungs دا definition دا lungs دا explanation چې دی نو راغی اسې خو په lungs کې د دنیا خبرې دي لکه څنګه دوه کوېسچن یو کوېسچن دلته پرېږدم د خپل استاد نه مته پوښتنه وکړي استاد ته به په ښه ادب سره په ریسپیکټ سره ځکه چې شاګرد به کله هم چې دی نو خپل استاد سره بدتمیزي به نه کوي بدتمیزي به کله هم نه کوي ښکلې په ادب سره په طریقې سره ستا استاد دی ستا چې دی نو هغه تا ته یو ټکي ښولی دی بلکل به ته ادب کې خو دا ده که نه چې دغه استاد نه باندې ستا حق جوړېږي چې ته دنه کوېسچن وکړي که ته د دنه کوېسچن نه کوې که نه نو بس خبره ختمه ستا حق دا دی چې ته دنه کوېسچن وکړه هر څنګه کوېسچن وي د ټاپک سره ریلیټډ چې کوم ټاپک دی د هغې سره ریلیټډ تپوس پکې کوې اوس به دلته یو تپوس وکړي د خپل استاد نه وی یاره جي دا په رایټ لنګ کې دا 3 لوبز ولې پرزنټ دي 2 ولې نه دي بس یو سمپل دا کوېسچن او دا ستا صرف د استاد ذمهواري نه ده دا ستا ذمهواري هم ده ځکه چې دا هغه دور د 1950 او د 1850 دور نه چې ته به چې دی نو یو خبرې دپاره به ځې چین ته به ځې او لندن ته به ځې او لرې ځایونو ته به ځې او په اوښانو او په اسپو باندې به چې دی نو ځې او ته به محنت یې کوې او ته به یو کوېسچن چې دی نو آنسر حاصلې نه نن سبا دا موبایل نه دی دا موبایل دا چې ته د دې ټیک ټاک او د دې هر څه دپاره استعمالولی شي که نه پبجي ګیمونو دپاره استعمالولی شي نو د یو کوېسچن معلومولو دپاره یې هم استعمالولی شي نو ته هم معلوم که دا صرف ستا د استاد ذمهواري نه چې تا ته به استاد چې دی نو لګي څه کار به ته په خپله هم کړي خو د استاد نه به هم تپوس کړي ولې بیکاز څو استادان هم داسې چې هغه چې دی نو صرف او صرف خپل ټایم پاس کولو دپاره چې دی نو راځي او څو سټوډنټان هم داسې چې هغه هر یو شي په استاد ورړولي چې یاره ما ته خو استاد څه نه دی ښولی تا ته خو استاد څه نه دی ښولی خو تا له خدای پاک خپل دماغ درکړی دی او د دې دماغو چې دی نو فایده څه ده غټه فایده چې که تا ته څوک څه نه ښیي که نه هم ته هغه شي زده کولی شي دا د دې د ټولو نه غټ یو خدای پاک مونږ باندې چې دی نو الله پاک یو غټ نعمت راکړی چې که تا ته یو کس څه ونه ښیي که نه نو ته هغه په خپله زده کولی شي او دا مونږ چې په کوم دور کې را پیدا یو که نه دا ډېر زه به ووایم چې سونهره دور هم دی د فتنو نه هم ډک دی خو سونهره ځکه دی که نه چې نالج حاصلول پکې د ټولو نه آسان کار نو یو کوېسچن درته په دې زه په هر لیکچر کې یو کوېسچن پرېږدم یو کوېسچن دلته دا پرېږدم چې آیا په رایټ لنګ کې ولې چې دی نو 3 لوبز دي او په لیفټ لنګ کې تا سره 2 لوبز ولې دي آیا داسې څه چلو شو هسټري څه وایي شاته څه وایي څه ایولوشن وشو ولې داسې چې دی نو 3 لنګز په دې کې چې دی نو 3 لوبز په دې کې چې دی نو پیدا شو او په دې کې 2 لوبز څه خو به چلی که نه لکه د یو کس نه تپوس کې یاره ستا چې دی نو 2 لاسه ولې دي
ټیک ده. نه به تا ته همدا خبره کوي چې یاره د یو کار کولو دپاره یو خپل زندګۍ تیرولو دپاره 2 لاسه ضروري دي. لیټ سې د چا چې دی نو 1 لاس نی نو ته د هغه نه تپوس وکړه که نه وایي یاره ستا چې دی نو دا 1 لاس نشته نو تا ته څومره مشکلات چې دی نو راځي، ستا یو سترګه نشته تا ته څومره مشکلات چې دی نو راځي. نو همدغه شانتې په دې رایټ لنګ کې دا 3 لوبز ولې پرزنټ دي. دا لکه اوس په یو کس وایي چې یاره 3 لوبز ځکه پرزنټ دي چې د 3 لوبزو نه بغیر ګزاره نه کېده. نو په کار خو دی چې په دې لیفټ لنګ کې وي که نه، صحیح ده. نو دا کوېسچن به وکړي، د دې په شا باندې آنسر چې دی نو شته، او چې څه آنسر هم درته میلاو شو بیا راشه ما ته ووایه، ټیک ده. ما ته په کومنټ کې ووایه، په واتساپ ویلی شي، ګروپ کې د واتساپ ویلی شي، چې کوم ځای ویلی شي ووایه. د دې نه پس څه ډسکس کوو؟ د دې نه پس په ډسکس کوو میکانیزم آف بریتینګ. د بریتینګ څه میکانیزم دی، دا مونږ صرف سټرکچرز ډسکس کړل، او دا اصل کې د هغه لاست ټاپک سره چې دی نو ډسکشن و، کوم چې مونږ ایروی پیسج چې دی نو مونږ ویلو چې آیا لنګس ته چې دی نو هوا څنګه چې دی نو ځي. په دې کې نور هم د دنیا خبرې دي په لنګس کې، په دې کې دننه څه پرزنټي او الویولای څنګه ده او دا ولې داسې ده او دا څنګه داسې ده او ګیس ایکسچینج نه کېږي او کېږي او ولې چې دی نو په دې کې ګیس ایکسچینج کېږي او د دې لیرز چې دی نو څه فایده او دا لیرز چې دی نو څو دي او ولې دي، دا ټولې خبرې په دې کې شته. خو د اوس لپاره دا کافي ده، صحیح ده. ځکه چې ته بیا فرست ایئر سیکنډ ایئر ته لاړ شې هلته به چې دی نو عموم تا ته ډیټیل ملاوي. دا د فیډرل لپاره هم کافي دی او دا KPK بورډ لپاره هم چې دی نو کافي دی. انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې به چې دی نو میکانیزم آف بریتینګ ډسکس کوو. یو احسان په ما باندې تاسو چې دی نو کولی شئ هغه څه دی چې کله هم ته لیکچر وګورئ لاړ شه او څوکه 3D انیمیټډ ویډیو وګوره چې آیا دا لنګ څنګه کار کوي، آیا دا لنګ چې دی نو بریتینګ څنګه کوي، آیا دا لنګ چې دی نو موجود څنګه دی، په ریل کې دا لنګز څنګه ښکاري. السلام علیکم.